बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद लरम چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مڅوک وي دوستانو بډبېره کې یو جنې چې مدرسې عالمه وه هغه قتل شوی هغه قاتل گرفتار شوی د قاتل څوک را قتل او دغه خپل بیان کې څه انکشافات وکړو او دا جنې په څه طریقې باندې وجلی و د باره کې بس ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او که تاسو ټول معلوماتو باندې ځان خبرغل غواړئ مونږ ویډیو ځان سره تر اخره وکړو دوستانو یو جنې چې مدرسې عالمه وه علم وه ښه پاک دامنه وه ډېر زیات حیاناکه وه سنت او شریعت ډېر لحاظ به کولو هغې په طریقې باندې به زندګي تېروله واړو ته به دیني تعلیم یې ورکولو دوستانو هغه جنې د مدرسې نه هغه به شي 3 ورځې بعد هغې لاش د مقبرې نه میلاو شي سوځېدلې لاش وي پوسټمارټم یې وشي پوسټمارټم کې دا پته ولګي چې دا جنې د نه مخکې پانسي شوې ده پانسي کېدو نه بعد یې په تیزاب اړلې تیزابو نه بعد یې سوځولې دوستانو آخر دا ظالم اوس دی خپل د خور خاوندو دا جنې خپل کشر رور دی پرې غوښتله هغوی انکار وکړو ولې چې دغه الک مور ډیره زیاته خرابه وه هغې به انګیندو سره جګړې کولې کنځل به کولې ورته اور ډیر حد پورې به دوی باندې ظلمونه کولو نو دوی دا فیصله وکړه چې یوه خور مو ور کړې ده دویمه خور نه ور کړو هغه ورور یې چمزۍ بویشتې وه نو دغې غریبې ورسره څه ظلم کړی و هغه خپل بیان کې چې ما کشر رور ته غوښتله دوی راته انکار وکړو او ما ته پې دومره زیاته غوسه راغله چې ما دا اغوا کړه اغوا نه بعد میں دغه سره غلط کار وکړو غلط کار نه بعد میں په تیزاب واړول تیزاب نه بعد میں دا وسوله اور خق ګیره اور بیا احتجاج کې ها هغوی کور ولا سره ناستو چې زه به دې طریقې باندې ځان بچ کم خو قانون د سترګو نه قانون د لاسونو نه څوک نشي بچ کېدل دوستانو اخر مونږ خپل روایات نه څومره څنګه صحت پرې غورځېدلي یو چې یو تور سره چې دا هغه چې یو دینی تعلیم عالمه ده مدرسې کې وړو د دینی تعلیم ورکوي هغه مو ونه بخلنه د عام جنکې چې دي هغوی به څنګه چې هغه جنې چې هغه په زړه کې قرآن او دینی تعلیم ماشومانو ته ورکولو هغه یې ونه بخله هغې ته یې معافي ور نه کړه د نورو جنکو به څه حال وي مونږ د معاشره کې پلار یې په چیغو چیغو سرو سترګو باندې جاړي چې ظالمه زه به دې مړ کړی وې انکار درته ما کړی دی ما زوی به دې مړ کړی ما لور دې سله مړ کوله تا واز صرف اور صرف یوې کمزوري زنانه باندې د چلیدل که ته دومره نر وې مونږ ته به د لاس اچولی وې مونږ به درته خپل خون معاف کړی وې خو دلته ته دومره ظلم وکړو ما یوې لور کور دې برباد کړو بله لور دې درته مړه کړه دې حد پورې آخر ظلم دې ولې وکړلو دوستانو پلار یې چې دا کاس پانسي کې یو ځل نه 3-4 ځله پانسي کې چې ما د زړه ته سکون میلاو دوستانو دې باره کې تاسو سره دا کومنټ